بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زما ډېر عزتمندو مسلمانانو عقیده ختم نبوت در اسلام بنیادی او اساسی عقیده ده چې عقیده ختم نبوت باندې انسان ایمان نوي د مسلمان نشي پاتې کېدی په دې باندې زموږ د دین ټول بنیاد او اساس هغه پروت دی عقیده ختم نبوت څه ته ویل شي الله جل شانه د نبوت سلسله د جناب سیدنا آدم علیه السلام نه شروع کړه او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د سلسله دا بند کړه د نبی علیه السلام نه بعد هیڅ قسمه پیغمبر دنیا ته راتلو ولا دانشته دی دې ته ویل شي عقیده ختم نبوت تو انسان د نبی علیه السلام نه بعد د بل چا د پیغمبري اقرار کوي دعوه کوي د انسان د اسلام نه ایمان نه د مکمل خارج دی د نبی علیه السلام په دور مبارکه کې څه خلک د سوچ د نبوت دعوی کړي وي د نبی علیه السلام د دور مبارک نه بعد مختلف خلکو د نبوت دعوی کړي وي تر دې چې زمونږ د بر صغیر پاک او هند د تقسیم د مخ کې په دې خطه باندې یو سړی چې غلام محمد قادیانی د غنوم او هغه چې کوم دي د نبوت دعوه وکړه دا علماء کرامو دا خلاف ډېر تحریکونه دا چې کوم دا او چلو لیکن فتنه ختم نشوه د پاکستان د جوړېدو وروسته زموږ پر ملک باندې یو وزیر خارجه سر ظفر الله خان هغه چې کوم دی مقرر شو هغه قادیانی هغه چې کوم دی زموږ ټولې سونه زموږ بین ملکی سفارتخانه وي قادیانیت د تبلیغ لپاره استعمال کړي دا خلاف سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه یو تحریک وشلو سن 1953 تحریک باندې غیادي دا یې نه بعد په سن 1974 کې عظیم الشان تحریک هغه شروع شو اسمبلی په فلور باندې حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه او دغه سره خپل ملګرو دا تحریک چې کوم دی اوچت کو الحمدلله د اسمبلی د فلور نه آئینی طور سره قانوني طور سره قادیانان مرزایان لاهوریان دا غیر مسلم اقلیت قرار کړی شو 7 ستمبر 1974 د ډېر مسلمانانو لپاره د خوشاله خبره وا خوشاله زیرو چې په هغه ورځ باندې د دونه خطرناک خلک د نبی علیه السلام غداران د نبی علیه السلام مجرمان دا عائلی طور سره دا غیر مسلم اقلیت قرار کړی شو دا وخت نواله تر اوسه پورې 7 ستمبر ورځ مسلمانان د خوشاله لپاره چې کوم مناوي او څوک جلسې کوي جلوسونه کوي کانفرنسونه کوي د ختم نبوت بنوم باندې الحمدلله عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع چاسره مشرانو هم یو فیصله کړی ده چې ان شاء الله تعالی په غونډه ضلع کې درې تحصیل دي تحصیل شفقت تحصیل تنګي تحصیل چاسره مختلف ریلیګانې به کوم دي کوي کانفرنسونه به کوي دایره پر زموږ تحصیل چاسره امیر مولانا عبدالوهاب درویش صاحب او چې کوم دي د ریلی یو کال چې کوم دغه ورکړی دي ان شاء الله په 7 ستمبر باندې جمعرات ورځ راځي 3 بجې مونږ د ریلی انعقاد کړی دی چې موږ تحصیل چاسره مکمل او بهترین ریلی چې کوم دغه وکړو 3 بجې به ملګری دا چاسره پارک چې کوم غازی ګل بابا مسجد سره خوا کې دی الته کې ملګری 3 بجې راغونډيږي اځنه به چې کوم دی بیا مختلف سمتونو باندې چې کوم دی ریلی کې دا وباسو سونه ملګری زموږ د आवाज هغه اوري د ختم نبوت عاشقان مسلمانان کارکونان ان شاء الله په دې ریلی کې چې کوم دی شرکت تاسو اوکې په دې کې چې کوم دی زموږ سره چې کوم دی هغه کې نه لاړ شم سره نو ان شاء الله تعالی د نبی علیه السلام شفاعت په الله پاک چې کوم دی هغه نصیب کړي او بیا ان شاء الله زموږ د ریل اختتام به چې کوم دی په فاروق اعظم چوک باندې هغه کیږي او الته کې به زموږ چې کوم د ضلع امیر حضرت مولانا پیر حزب الله جان حق قاری صاحب ان شاء الله تعالی او به اختتامی کلمات هم اختتامی دعا هم کوي زموږ سونه ملګری سونه کارکونان سونه عاشقان د आवाज اوري ریل لپاره چې کوم دی تیاری مو کې خپل موټر سایکل خپل گاډي خپل فلیکس وغیرہ د چې کوم دی دا سره هغه راوړي او ان شاء الله په دې شرکت کې په دې ریلی کې کوم شرکت اوکې الله پاک موټول نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.